انسان سره ګوره مناسب هم نه ده چې دی جهنم ته لاړ شي تا ته کمې ده څه دی ستا قانون پکار دی که نه قانون در الله د 13 سپارو د قرآن په شکل رالیږلی دی د 13 سپارو د قانون په موجودګۍ کې د دومره لوی عقل والا انسان جهنم ته څنګه لاړ بیا د دې قانون دپاره د ترجمان پکارو د امام راضي په تفسیر د کار نه کېدو ابن کثیر د نو خخ قرطبی دی نو خخ رجال د خلکو دی نو خخ الله په تمام عرب کې د محمد رسول الله غوند بهادر او نډر سپاهی محمد رسول الله غوند پیغمبر درولېګو او هغه په خپل وینو باندې د قرآن تفسیر وکړو احد او بدر او خندق غوندې جنگونه وکړل تاته د قرآن د یو لفظ تفسیر سکے تاته قرآن د قانون او د حدیث درکو په مخ د ځمکې د اسلام جنډې ولګولې او په هر ځای کې د قرآن قوانین تعالی نافذ کول د دنیا نه لاړ هغه د قرآن او د سنت نافذ شوی قانون تا کم ځای ته وغورځو ستانه مغرب پاغي قانون باندې راغی تانه جمهوریت پاغه قانون باندې نافذ شو تانه امریکا پاغه قانون باندې نافذ شو تانه دیموکراسي والا او تانه کمونیست او سیکولر خلک پاغه قانون واغستو تب په کوم سترګو دربار کې مخ کې لګيږي د کمې خزي په سر باندې او د کمې خور په سر باندې چې محمد مصطفی د حیا لوپټه کې خدا مغرب راغی او هغه خورستان په جیل کې بندیوان کړه ته بم رب سره مخامخ کېږي عرض دا چې ګوره خوند هم نه کوي چې د 13 سپارو د قرآن په شانتې قرآن په موجودګۍ کې مسلمان جهنم ته ځي او بیا د دې قرآن د تفسیر دپاره الله محمد رسول الله غونده کې شخصیت راولېږو بیا هم ته پوه نه شوې بیا صرف شخصیت نه د هغې د پریکټیکل دپاره یې 1,40,000 داسې صحابه کرام را جمع کړل چې هغې ته د قریشو ځوانان وې هغې ته د عربو ځوانان وې هغې صرف ذکرونه نه دي کړي هغې صرف اشراق نه دي کړي هغې د صلات الضحا او د تهجد نه صرف مزې نه دي اغستې قسم مې دې په رب وي د هغې داسې کردار موجود دی چې نن هم د حنظله کردار ګورې په رب مې دې قسم وي هغه حنظله ناوې ښځه پرېښې ده د هغه لستوڼی شلېدلی دی او قیامت ته قرض پرېښودی دی خپلې ښځې ته یې ویلي دي هغه قیامت کې به حنظله د دې شلېدلې لستوڼې نه پېژنې داسې صحابه د دې دین ترجمانان تېر شو بیا ولې ته جهنم ته ځې بیا مسلمانانو کې الله داسې خلق پیدا کړي دي چې دې قرآن سنت ته دعوت ورکړی دی او د مسلمانانو عقیده د مسلمانانو عمل دا یې واضح کړی دی ورونو دین زمون قرآن او حدیث ته دا موجود دی ولې مسلمان وایي زه نه پوهېږم